السلام علیکم قدرمندو کتونکو دا وخت تاسو ګورئ روزنامه سوات او زه ستاسو کوربه محمد عباس یوسفزی قدرمندو پښتنو راوتي یو د منګوري ښار بازار ته مفتي منیب الرحمن چې دی هغه هم اعلان کړی دی سبا چې دی په ټوله نړۍ کې چې دی اختر مبارک په اختر عید الفطر به قدرمندو پښتنو د سوات د خلکو سره هم خبرې اترې کوو که تاسو وګورئ یو اړخ ته چې دی د کرونا وایرس وبا چې دی هغه ډېره زیاته په تیزۍ سره روانه ده نو که بل اړخ ته وګورئ په ملک کې مسلسل چې دی لاکډاون شروع دی نو که تاسو زما په بیک باندې ګورئ بالکل قدرمندو پښتنو ټول خلک چې دی په نسبت د نورو اخترونو چې دی ډېر زیات راوتی دی او خلک چې دی ځان له شاپینګونه چې دي هغه ډېر زیات په تیزۍ سره روان دي قدرمندو پښتنو د خلکو سره د سوات د مقامي خلکو سره او کم چې راغلي میلمانه دي د هغو سره به خبرې اترې کوو تاسو زموږ سره په دې پروګرام کې اوسئ جي څه راوتی بازار ته کرونا وایرس دی او دوکانونه لاکډاون دی ولې راوتی بازار ته خو مجبوري ده نو دلته کې خلک ځان اخترونه پیزار میزار او سامان وامان به ځان اخلي او مجبورۍ نه راوتي دي خلکو مجبورۍ نه راوتي نو مجبوري خو نه ده که نه مطلب دا دی ته به ځان له چېرته په 7-8 هزار روپۍ په اظهار هلې چېرته به جامې هلې بل څه مجبوري خو نه ده نه نو هلته کې زامن معامل هم په اظهار میزار اخیستلي او هم سامان اخیستلي او به یې نه بیا دا وخت کې تا ټول مسافر چې دي هغو هم ګوري او څه پیغام به ورکوي دا خو نرمي خو پکار ده که نه دا غریبانان خلک ته داسې ناست ده که نه نو نه خوراک مرک دی او غریبانان ته څه کېږي او دا که پیسې هغه دوکانونه بني نو هغو ته هم څه پیدا نه میلاویږي بیا السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه هلې خیر دی ورور تاسو ښه برابر نوم دې سره د کوم ځای زما اصغر خان نوم دی زه د پیر بابا بونیر اوسېدونکی یم ماشاءالله شاهرخ خان یې خو لکه مطلب دا دی څه له راوتی بازار بس مونږ خو ورورې په کلي کې تنګ شوي وو جو ځای په ځای باندې دوکانونه ټول بند وو مونږ د ملګرو نن دغه وکړو مونږ د اختر په شپه باندې راځو منګورې ته ځان له شاپینګ ماپینګ وکړو څونه شاپینګ دی یاره بس پیزار میزار هم واخیستل بنینونه هم واخیستل او داسې جو د ضرورت څه چې ضرورت لګېدل هغه هم ځان له راواخیستلو او انشاءالله مونږ ښه مطمئن یو نن لاکډاران او حکومت دا احتیاطي تدابیر مونږ له راکړي چې بازارونو ته مه راوځي او لاکډاون هم دی ته ګورې غونډ بازارونه بند دي ولې راوتي بیا جو بس سړی تنګ شي که نه مجبوره شي سړی سبا اختر دی او د اختر سودا چې ونه شي نو بیا د دې کال بیا مزه نه وي چې سړی څنګه دغه څه پیغام به ورکوي په سعودي عرب کې دي څوک خپل شته هغه هم ګوري دا ټول وخت مسافر په سعودي کې چې کم خپل دي کم بایګان دي هغوی ته هم خرکلی وایو او الله دې د هغوی هم په حال باندې رحم وکړي منم احتیاط زموږ دپاره ښه خبره ده د ټول جان بچ کول دپاره لکه ضروري خبره دا ده چې په احتیاطي تدابیر باندې مونږ عمل وکړو او لکه زمونږ دا چې بل انسان خرابېږي نو هم لکه دا یو غټه خبره ده چې لکه نقصان نسی کوم ته السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه هلې خیر دی جی جی زه خو یم وهاب مې نوم دی تعلق مې پیر بابا بونیر سره دی پیر بابا سره ماشاءالله دونه لار دی والي ده او تا ته خلک وایي چې لکه ذله به هم نه بدلوي مطلب ټریول خو بند دی بر څه پوهېږو ښه برابر مطلب چې احتیاط کول پکار دي بس مجبوره شو راووتو ځکه چې نم کپړې وې نم پیزارو اصل کې زه بینک کې جاب کوم ټیک شو جي نو مونږ ډیوټۍ کې وو نو مونږ ته چھوټي میلاو شو په دې وجه باندې مونږ راووتو که نه داسې نه راووتو مونږ دا پیغام دی جي چې مونږ ستاسو هر څه منو احتیاطي تدابیر هم منو هر څه منو ټیک شو مطلب نن سبا لږه نرمي پکار وه چې لږه نرمي ورکړی وه چې د خلکو ځان نه هر څه کړی مطلب د خلکو کاروبارونه هم بند دي چې دوی څه ونه کړي مونږ ته څه وانه اخلو ټیک شو نو دوی مطلب تنور به کور بند شي دوی غریب ختم شي دوی مطلب کم ځای نه به دوی بیا راځي که نه په دې وجه حکومت له دا پکار دی چې دوی را کم از کم لږ څه دغه ورکړي څه ریلیف وله ورکړي ټیک شو جي نور زمونږ حکومت ته بس هر څه منو احتیاطي تدابیر هم منو ټیک شو د قوم بچي وو هر څه منو راغلی وو که نه د کرونا د حالات د لاسه دا هر څه بند وو اوس رالو بازارونه لږ کولاو شلو خو که خیال وکړې که نه د کرونا کم چې هغه ایس او پیز دي که نه هېڅ څوک هم عمل درآمد نه کوي ټولو خلکو نه ماسکونه لګولي دي او بس داسې کولاو ګرځي کم احتیاطي تدابیر دي که نه په هغې خو د کم از کم عمل وکړي چې موږ د دې وبا نه په امان پاتې شو ما خپله باندې څه پیزار او څه لږ ډېر سامان مې واخیستو نو داسې خو کوشش کوو ضروري نه ده چې بننه شپه کې وشي د دې نه مخکې مونږ کوو او نور هم الله دې وس راکړي بالکل بالکل چې څومره کېږي هغې مرسته به شکر دی تا خو چې دی ماکسونه اچولی دی دغه شان په احتیاطي تدابیر کې ګرځه نه پکار ده چې پکار داسې ده چې هر سړی احتیاط وکړي څه پیغام به ورکوي نو اصل کې پکار دا ده چې څومره احتیاط وشي نو ښه به
د هغې وجه دا ده چې د یوازې په حکومت نه کېږي که حکومت ډېر وینا وکړي خو چې موږ خلک خپل احتیاط نه کوو نو دا نه کېږي ځکه عوام حکومت په دغه یو بل سات ورکوي او د بیمارۍ دی نه به موږ انشاءالله یو جیت حاصلو نو الله دې وکړي چې دا خلک دغه ځان کې دغه آګاهي راولي او چې څومره کېږي نو پکار دی چې وشي. ولی سودا لپاره اختر دی څه دي واغوستو؟ بس سپلای مو واغستې چپل او د ماشوم له میکر راغستو. څه پیغام به ورکوي په سعودي عرب کې د څو خپل شته او جا شته نو مبارکي به ورته او جا بالکل او مبارکي په ټولو مسافرو ته به مبارکي ورکوو. اختر ډېره مبارک. سلام. څه د نوم دی د کوم ځای اوسېدونکی؟ زما نوم دی جان وفا. څوک؟ جان وفا. جان وفا ماشاءالله نوم خو دې هم ډېر خطرناک دی. هیرو سل راغلی د منګوري ښار بازار ته دلته خورانه چینه مارکیټ ته تلم وړوې به من مې اغوسته. کوم سلام. څنګه لې خیر دی. نه را سره خپل تعارف وکړه. زما نوم شیر علي خان دی او د چینې ملک آباد اوسېدونکی یم. سابقه یوت کونسلر یم. ناظم صاحب څه پیغام به ورکوي د وخت واکداران او مطلب دا ټول مسافر ته ګوري سبا چې دی مفتي صاحب اعلان هم کړی دی اختر مبارک دی څه پیغام به ورکوي؟ جو اول سره خو ټولو کتونکو ته څومره چې مونږ اوري که مسافر دي په وطن کې دننه دي خصوصا مسافر ته زموږ سپیشلی د اختر مبارکي او چې څونه په اتفاق او اتحاد باندې اوسېږي او څونه لکوټې د احتیاطي تدابیرو لکوټې خیال وساتلی شي چونکې د اختر د 3 څلور ورځې ډېره زیاته ګڼئ خو په هغې کې به لکوټې قانون پار کول نه دي پکار څه چې حکومت پاکستان اعلان کړی دی احتیاطي تدابیر به پکې لازمي خدا نه خواسته چې هسې نه چې د اختر د خوشحالۍ د ورځې زموږ لکوټې په خفګان کې بدلې شي نو بیا به موږ په خپله د دې افسوس کوو د دې ذمهوار به بیا حکومت نه موږ به په خپله د دې ذمهوار یو. بالکل قدرمندو پښتنو څنګه چې تاسو د منګوري ښار مختلف قسم بازارونو کسانو خبرې اترې چې دی هغه مو اورئ مسافر چې مونږ ګوري نو د خپل ټي وي د وسادت سره مونږ ټولو مسافرو ته اختر مبارکي وایو. الله دې وکړي چې په ټولو مسافر او په ټولو پښتنو باندې اختر په خیر او په خوشحالو تیر شي. د دې وخت کې زمونږ وخت پروګرام چې دی هغه پای ته رسي د بل پروګرام پورې خپل کوربه عباس یوسفزی له ورکه اجازت د لوی الله په امان.